أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. یا الله زمونږ دا دعا قبول کړي. آمین چې د قرآن جز نه دی، نه د سورة فاتحې نه جز دی. کله چې سورة فاتحه ختم شي نو د هغې نه وروسته د دې ویل مستحب دي. نو که دا جز وی نو د عثمان رضی الله تعالی عنه په قرآن پاک کې مصحف کې هغې کې به لیکلی شوی وه یا نورو مصاحفو کې، چونکې هغې کې نشته نو د قرآن نه جز نه دی، بلکې روح المعانی والا خو وایي چې څوک وایي چې دا امین د قرآن نه جز دی نو دا سړی کافر کېږي. اوس په دې کې یو اختلافي مسله ده چې امین چې دی دا لمانځه کې موږ په زوره ویو او که په پټه به ویو. نو امام شافعي او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دوی چې په مانځه کې امین چې دی دا په زوره ویل پکار دی، او امام مالک صاحب او امام ابو حنیفه رحمهم الله د دې دوانو مذهب دا دی چې دا به پټ وي. اوس د دوانو طرف څخه احادیث هغه موجود دي چې په ښکاره باندې وي، نو د هغې متعلق احادیث دا دي. حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا ضالین ووي نو په اوچت اواز به وي آمین. نو بعضې روایتو کې چې کوم دی دا ابو داود روایت دی، ترمذي کې هم دغه راغلی دی. نو بعضو کې دا دی رفع بها صوته، بعضو کې مد بها صوته، اواز به پورته کو یا مد به وکړو په دې باندې خپل اواز سره. نو آمین به په مد سره وي، په مد سره. دویم حدیث دار دا وائل بن حجر رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې منځ وکړو نو نبی علیہ السلام په زور باندې آمین وي. او په نسائی کې روایت دی هغه کې راځي چې وائل بن حجر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام په اقتدا کې ما منځ وکړو نو اول هغه وی الله اکبر، یعنی تکبیر تحریمه دا تکبیر وتاو نو غوږونو ته ګوتې وروړي، بیا یې سورة فاتحه ولوسته. کله چې د هغې نه وزګار شو فارغ شو نو بیا یې آمین په زوره باندې ووایي. او ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې خلقو آمین ویل پرېښودي دي، حالانکې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې ولا ضالین ووي نو آمین به وي. نو اولني صف به دا واورېده او هغه به آمین دومره په زوره ووي چې دا اواز به په جومات کې انګی شوه، ګونج به دې جوړ شو انګی. د احناف او د مالکیانو په نسبت باندې دا ټول احادیث دي دا په ابتدا باندې حمل دي. په اول کې نبی رسول الله دا ویله وروسته باندې ودی، او دوی په تعلیم باندې چې خلق زده کړي چې د دې سورۃ فاتحه نه وروسته آمین هم شته. اوس آمین چې په پټه باندې وای نو دا هغې باره کې هم احادیث دي، یعنې د دې دوانو امامانو د امام مالک او امام ابو حنیفه لپاره دلایل دا دي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې قرآن لوستونکي ولا الضالین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا وایي او وروسته هغه منګزار چې دی هغه آمین وایي او د دا قول چې دی د اسمان والو د قول سره موافق شي، یو شانتي راشي، د ټول ګناهونه الله پاک معاف کړي. اوس د دې حدیث نه استدلال دا دوانه امامان داسې کوي چې د فرشتو سره موافقت په جهر کې نه راځي، په اخفا کې راځي. دا موږ چې دا منځونه کوو په دې جوماتونو کې نو تاسو شته د فرشتو د امین په زور اورېدل دی، هغه موږ نه دی اورېدلی، نو هغه په زوره نه وي، ورو وي. نو زموږ د موافقت بالا راشي چې موږ ورو وي، ورو ویو، پټ ویو، نو د هغه هم پټ وي، موږ به هم پټ ویو، نو هله به بیا موافقت راشي. نو چې دغه موافقت زموږ او د هغو د فرشتو د امین راغی جو الله پاک به موږ ته ګناهونه معاف کړي. دویم حدیث دغه د وائل بن حجر رضی الله عنه روایت هغه وایي چې نبی علیہ السلام چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ووي
نو بیا امین وي خو په پست आवाज سره غلې ولې روسو بیا په دې منځ کې اوغه مخاليان دوم بویا وی په دوانه خو په دې کې اختلاف ته چې په زور به وي او په پټه به وي نو نبی رسول الله امین وي په پټي وي پټ او بل شعبه چې کوم دی هغه د سلمان روایت کوي چې نبی رسول الله امین ورویل شرح السنه دا حدیث کتاب دی پاغي کې ازادي کړي بل دلیل زمونږ د پاره دا دی چې ابو وائل رضی الله تعالی عنہ دا بل صحابي دی وی چې ما عمر رضی الله تعالی عنہ او علي رضی الله تعالی عنہ دا هغه په باندې کې شریک شوم نو بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم امین دوی با په زور نه وي پټ پوي په بل روایت کې راځي چې سبحانك اللهم یعنی ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرك دا ثنا او ربنا لك الحمد دا به پټ وي پټ پوي وس قرآن کی راضی یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول یا مؤمنانو تاسو مه پورته کوئ اوازونه خپل لا پاسه د आवाज د پیغمبر نه ولا تجهروا له بالقول او تاسو داغه سره خبرې چې کوم دی هغه په زور مه کوئ نبی رسول الله چې کوم دی هغه مونږ کوي امینه وی نو زمونږ ته حکم دا دی چې موږ په پټ ویو او په مانځ کې څومره دعاګانې دي نو الته چې کوم دی هغه اخفاء ده دا امین نه علاوه چې په مانځ کې څومره دعاګانې راغلي دي نو الته خو پټ وي خلک نو قیاس تا دی چې دا امین هم پټ وي بل خبردار بل دلیل زموږ د پاره دی چې دا امین چې دی دا دعا ده دعا او دعا کې قاعده دا حکم دا دی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا یا خلق تاسو رابل خپل رب دعاګانې غواړي د خپل رب نه تضرعا عاجز سره وخفیه او په پټه نو دعا په پټه باندې غواړي صحابه کرامو د نبی رسول الله تاسو کړو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ د عرب مونږ ته نږدې دی چې مونږ هغه سره جرګه وکړو او کلری دی چې چغې ورته باسو نو دا آیات نازل شو سورۃ بقره کې واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني کله چې ستانه تاسو کې زما بندگان زما په باره کې نو فإني قریب نو ته وایي چې نږدې ما الله پاک نږدې دی اجيب دعوه الداعي ز دعاګانې د دعا کوونکو قبلو ما کله چې ما رابلی نو فإني قریب الله پاک نږدې دی نو چې نږدې دی نو بیا چغو وستو ته ضرورت پاتې نشو کنه امین خو دعا ده او دعا څنګه ده دعا په دې آیت کې ثابته ده چې قال قد اجيبت دعوتكما الله پاک موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته وی چې تاسو د دوانو دعا قبول شوه نو دا پرونم ته دی موسی علیہ السلام وی ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم یا الله د دوی د مالونه هم ختم کړي او د دوی په زړونو باندې هم سختي راوړي دوی ایمان نه راوړي تر څو پرې عذاب نه لیدل سخت عذاب درناک عذاب فرعونانو نو دعا دی موسی علیہ السلام کړي وا امین په دې هارون علیہ السلام بیا دیو هارون علیہ السلام به امین وي او دلته وي تاسو د دوانو دعا قبول شوه نو پته ولګی چې امین ته دعا وي امین دعا ده نو چې دعا ده نو په دعا کې دا قاعده د حکم دار چې ادعوا ربکم تضرعا وخفیا تاسو الله پاک رابره په پټه باندې او په عاجزۍ سره اوس دا جهر چې ده کنه په دعا کې دا یا د تعلیم لپاره ده چې خلکو ته پته ولګي چې د دین رسو سشته سورۃ فاتحه نه رسو امین ده یا د ترغیب لپاره ده یا د دعوت د وجنه نو خلک راتنه هغه ته مسله خودله نو د دې وجنه چې کوم ده امین چې ده هغه په زور ویل شي ورسو بیا دغه صحابه کرامو د نبی اسلام عمل دا چې هغه په زور باندې امین نه وي وګوره دا مسله اختلافي ده او دلایل دوه طرف ته تاسو واورئ نو که څوک په زور وای نو موږ ورته دا نشو ویل دا غلطه ده دا حدیث نو ثابت ده حدیث هغه سره دلایل شته موږ سره مشته نو موږ پټ وی او هغه ښکارا وی یا د سورۃ فاتحه مثلا بیا موږ ویو چې د سورۃ فاتحه چې دا په باندې کې په مختلفه باندې شته او نشته دا بل مسله ده اختلافي
نو د هغو لپاره هم دلایل دي د نورو امامانو لپاره زمونږ هم دلایل دي نو موږ نه ویو سورة فاتحه په امام پسې هغوی موږ ویو د هغو خپل دلایل دي هغه به هم ذکر کوو زمونږ خپل دلایل نو دا به نه ویو چې دوی دا مونځ وکړو هغو به موږ ته دا هم نه وایي چې یاره د دوی مونځ نه کېږي په سورة فاتحه نه لوستو باندې جزء القراءة خلف الامام دا یو کتاب دی غټ کتاب دی دا د پنجاب یو عالم دی عبدالغفار ذهبي نوم دی هغه دا لیکل دی په هغه کې هغه 1300 حدیث راوړي چې سورة فاتحه نشته سورة فاتحه به مقتدي نه وي خو ولې د هغو لپاره هم دلایل دي په سوونو دلایل د هغو لپاره هم دي د نورو امامانو لپاره نو که وایي ځان دې وایي که نه په سعودي کې په عربو کې وایي نو هغوی سره زموږ څخه خو دلته چې راځي په زور باندې امین وایي آیات سورة فاتحه وایي په امام پسې نو دا خو د احناف مرکز دی دلته ټول حنفیات دي الته سعودي کې دلته ما هغه حدیث ته شته کنه ریال آباد کې هم موږ نه یو زمونږ دا مذهب دی موږ په حق یو موږ څه دلایل شي دا دلایل تاسو واورئ بغیر د دلیل موږ دا کار وکړو او سورة فاتحه هم نه یو ځکه نه یو موږ سره 1300 حدیث سره بیا هغه کارغه وي د خاروپ یې ښې کولې هغه خپل څه تېر شو دغسې که نه هغه خپل چل برابر ربنا لا اله الا الله صلى الله تعالى عليه وسلم